بوتانو ته خوراکونه خودلیو. ابراهیم علیه السلام تبر راواغسته خو مضبوط او ټوله دل دل او بیا یې هغه تبر راواغسته هغه د مشر چې کوم پکې مشر قبرو هغه ته زوړن ک هغه چرالل او خپل مقبره او خپل درگاه ولیدا چې به یو هتا ټول سدي دل دل پراته دي. یره دا بچا دا کار کړي غټ ظلم یې کړي دی. نو سوچ کو بھئی سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. د یو ځوان نه اوریدلو هغه به د دې غیبونه بیانول. امام ابن جریر معنا کوي غیبهم ويسبهم، غیبونه به ولا بیانول او بد اراده به ورته ویلي. پیغمبران چاته بد اراده نه وای او د بوتانو عاجزی غي بیانول. نو خلکو ول دا ورته کنزل کوي لکه خلک وسوي کنه مونږ وی اولیاء سکولې نشي. نو خلک وی دی بیزتی کوي. الکه بیزتی خو د ولی ته کوي چې ته په شال غړې څه په غړې لکه شالونه په غړې کنه شال په خزو غړې خلک په سړو یې غړې الکه ها تاسو کوم څه خیال دې په جمدی سړی باندې ته شالو غړوا چې د والو نه د زغلول ډیر دی او کنه او چې مړ شنو غریب د بیزتۍ شستا ما دي چانه کې په کمزه پراته وي. تاسو ته معلومي مقبره بڑا کې وي. ما دي پیالې زوړ جانماز په کمزه پروتو مقبره به زیوا د زنانو د وختو چې کما فیکټری ونه هغه سوا مقبره وا اوس خو خرسيږي. نو د دیو جنې دیم به زینه ورځي لوخي پیلی کنه ځان لا دا حرام دي ناروا دي اخو ځان لا مسله ده. بای دې ځوان نه موریدل دي ابراهیم نوم دی واغه به د دې غیبونه بیانول. دا خبره داغه نه خالی نه ده دا کار هغه کړی دی. ال ازر کوي سړی گرفتار کړي. بای دې زنه نفری تیار شوا گاڑی پولیس پوچ تیار شو او په ابراهیم علیه السلام باندې چاپه واله او سړی گرفتار ک او روچته ک تانی تیرا. ابراهیم علیه السلام ته وی انت فعلت هذا بالهتنا یا ابراهیم. ابراهیم تا زمون د خدایانو سره دا کار کړی دی. ابراهیم علیه السلام ډیر عجیبه جواب ورکړ. ویل بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. غنی معنی علماء کې یو بل فعله کبیرهم هذا بلکې کړه دې دلرا مشر د دې دا خو دې مشر کړه دې ولې ما سره خو تبر نشتا. تبر چا سره دې مشر سره دې او وال پس شي وی دي په تبر شي دي. نو هغه تبر د سره دې نو غلاوم د کړه د سره داخله کم دواله لري او مطلب دا دی چې زه خو پکې غټه ما نو ما لا غټ خانک پکارو او ما ته موړو کې پلیټ پروت ته د دې په شان دوی مانو علماء دا کوي چې نه ابراهیم علیه السلام ته وی چې بل فعله کبیر هم د الله کړه دی. چا کړه دی؟ الله کړه. وې دی د الله د لویوالي قایلو. او دریم معنی دا ده چې بل فعله کبیرهم هذا بلکې دا کړه پته نه لګی چا به کړی یو. خو زه تاسو ته تاسو وکړئ نو غل به وخی د خوراته پټي غوټي غو کتلو ها پوه شئ کله دا خو د خلکو عقیدې دي. ویره مقبره ته چې ورځینو پنسه وتاړه ځکه چې د خلکو ته وایي څه ګوري په پنسو کې ګوري اسی څه دی خیال لې چې د قبر کم سم نشه دی به کم ځای بسمي ها چې د اوسم خلکو ته په پنسو کې ګوري. عجیب پروګرام دی کنه دا کتابو لیکلي د خلکو. بهرحال ابراهیم علیه السلام چې سلورم معنا پکې دارا چې بل فعله بلکې کړه دې دلره هغه چا چې کړه دې چې ما نه دې کړه نو چا کړه دې بل د سزوان نشته په دې علاقه کې چې هغه دا کار وکړي وي هم کړه ما دې پوښتنه خو ځات تاسو ته تاسو نه کنه یاره دې خو به تغل وخی کنه چې دې راغله و درځي به راغسته.
او بعضې وایي چې نه ابراهیم علیه السلام وایي تپوس دې وکړئ د دوی د شرمولو دپاره ځکه هغه ته هم پته و چې دوی خبرې نشي کولی که نه خبرې نشي کولی نو د دوی نه سوال هم بې پیدې دی نو د دوی خدایتوب هم څه دی بې پیدې دی بهرحال دا بل امتحانو تفصیل ته نور نه ځمه هغې ډایرکټ راولګېدل جواب نو نو چې جواب نه وي نو بیا خو سړی د زور نه کارېږي د څه شي نه د زور نه هلکه وایي نورې خبرې پرېږدوئ خو د خپلو خدایانو امداد هم وکړئ شابه یا بدله والی شابه وانصروا آلهتکم د خپلو خدایانو بدله والی نو راولګېدل او ابراهیم علیه السلام یې اور ته ګزار کړ صحیح ده او شپږ میاشتې اور بل کړ او هغې کې به چې بره مرغۍ تله نو کته به را پرېوتله دومره لوی اور هغې څه دی او خلکو پکې باقاعده چاندې کولې بوډایګانو او بوډیګانو هغې به پکې به یې دړه راوړه وایي دا پکې زماره طرف نه څه ده خیراتي شو پوه شوې که نه او دا کربوړی نه دی کربوړی پېژنې که نه دا کربوړی د بلا بچی داسې څه دی خیال دی دا خو پوره بنۍ ده که نه هسې د ده پوکې به اور تازه کي د ده دی چې پوکې کوي که نه یو کنټینر هوا خو به ولي که نه که نه څه دی خیال دی لکه خو نیت یې خراب و نیت یې څه خراب و پوکی وال پوکی نو چې پوکی واله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې دا ولې نو لاس ورته ښه توله کړه چې په اول ګزار د ویشتو نو سل نیکۍ دي څو لکه څو سل نیکۍ او چې په دویم د ویشتو نو څو 50 او بیا داسې ورپسې راځه نو چې کربوړی دی چېرته ولیده که نه نو لاس ورته ښه توله کړه چېرته دنه خطا نه شي ځکه سل نیکۍ خرابېږي دا دشمن دی ستا ها دا هغه ابراهیم علیه السلام ورته پوکې کړی دی الله رب العالمین تر قیامته پورې دی چې کوم دی نو دی واجب القتل ګرځولی دی چې دا به وجني پرېږدی دی نه او دا په دې مرغو کې یو دغه ده موږ ورته باجونکه وایو او د مردان دا خلک ورته تورانکه وایي تورانکه ورته وایي نره غوندې مرغۍ ده کار یې د نرتوب کړی دی که نه هغې به چې کوم دی نو څه دی په مخوکه کې څه راوړلې اوبه راوړی یاسې څه دي خیال یو ټینکر اوبه خو به یې راوړی که نه نیت یې برابر و نیت یې څه برابر الله رب العالمین ګوره داسې ابو داود کې روایت دی یو څلور څیزونه دي چې هغه نبي علیه السلام منع کړي وایي دا به نه قتلوئ یو پکې ټیغه که ده ټیغه ورته وایي څوک ورته ټیغه کوئ څوک ورته لاټو وایي دې ونو کې ناست دی ډېره راټریږي او مخکې مشهوره اوس پې وپېژنئ مخکې مشهوره خلکو به نه پرېښودله وایي دې د پیغمبر علیه السلام جومات سوځولی اوس مو وپېژانده ټیغه پته وایي نه غریبه بچا نه پرېښودله حالانکې حدیث کې راځي چې دا اوله روجهداره ده په اسلام کې اوله په اسلام کې روجه دی نیولې ده ٹھیک ده او دویمه میږې به نه وجني دریم هدهد ملا چرګک به نه وجني د دې وجې نه عزتمندو مسلمانانو ورونو دې له الله رب العالمین بهادري ورکړه چې دا یو ډېر بهادر څیز دی څه دی بهادر دی غوټې مرغۍ راغستې په مخه باندې بې غستې د دې وجې نه دا بل امتحان شو شپږم امتحان هغه دا دی چې کوم د دې واقعي پس منظر دی هغه دا دی چې ابراهیم علیه السلام خپل بچې د الله د دین دپاره قرباني کړ الله رب العالمین ورته خوب کې وښودله چې بچې څه کا قرباني که زما د دین دپاره اوږده واقعه ده تفصیل ته نه ځمه هغه بچې ابراهیم علیه السلام د الله د دین دپاره څه که هغه قرباني که ابراهیم علیه السلام اراده وکړه چاړې راواغسته په اسماعیل په مرۍ باندې کېښودله اسماعیل تیار دی مور تیار ده بابا تیار دی قربانۍ ته ټول څوک څه دي تیار دي ابراهیم علیه السلام چې کله خوب ولیده
نو بچی ته ویل یا بنی انی ارا فی المنام انی اصبحک، بچی یعقوب کی دی وینم تا لالوما ستا رایس. ابراهیم علیہ السلام مقصد دا نو چې کنه کده وای مې لالو نه به لالو نه بیا ملالو مخواسی معلومات کا علما ذکر کوي چې الله رب العالمین ته د دم تابعداري خودله چې ګوره دیم څه دی تابعدار دی د الله د حکم، قربانی ته تیار دی. او قرآن بیا ذکر کوي فلما اسلما، کله چې دوانو غاړه کې خودله د الله حکم ته، وتله للجبین، او په تندي باندې راو ورځاو اسماعیل، الله وی ونادینا ای ابراهیم، आवाज نو ابراهیم قد صدقت الرؤیا، بس تا خوب برابر شي. یو د پیغمبرانو خوبي او یو زما استا خوبي ښا د کې فرق دی. د پیغمبرانو خوب وਹੀ او زما استا خوب هغه کله کله رښتیا یو اکثر گاډري ماډري، کله کله درازي گاډري ماډري خلک خېجي بیا د شپې غوي کنه. د دې وجنا عزتمند مسلمانانو ورونو دا قربانی د هغه په نسبت باندې د حدیث کې ډېر فضایل لازم احادیثو کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې قربانی د ساروی وینا لازمه کې ته نه رسیدلی چې الله رب العالمین ګناهونه معاف کړي. بل حدیث کې راځي صحابه ته پوښتنه کړه الله پیغمبر دا قربانی څه شی دی؟ نبی علیہ السلام ول دا ستاسو د بابا ابراهیم سنت دی، په زمونږ لپاره په کیسه دی. نبی علیہ السلام یې په اره وخته باندې نیکی ده، ها وخته خو به کمی دا وړی چې پکې غنه ګډو باندې وړی ډیری. نبی علیہ السلام ول پاغیم نیکی ده، د قیامت پر ورځ باندې بردی خکران او د دې چې کم دینو سوی دا براوړل شي او پتل د میزان کې به واچول شي. سوی خلک خوري، خکرانی خلک خوري، الکه وختي خلک خوري، دا به پیدې سوزونه دي او دا بتلل شي. نو چې کم د پیدې سوزونه دي اخو به خود تلل شي، دا غیر پیدې والا سوزونه او هغه تلل شي. نو چې کم پایدی والا دي هغه به خود تلل شي. اوس ابراهیم علیه السلام